دا کومه خبره چې زار تکوما دا امام بخاری دا خبره روایت کړی دا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوی شریف چې پاغي کې یو منځ په 50,000 منځو ثواب باندې الله تا قبول دی یو په 50,000 باندې یو منځ دا سه مسجد دی صائب ابن یزید امام بخاری دا خبره روایت کړی دا صائب ابن یزید نا صائب ابن یزید فرمای رضی الله عنه چې زه په مسجد نبوي شریف کې ولاړم او یو دو کسانو اغوی خبرې کولې دنیوي خبرې به کولې یا څه خو आवाज یې لږ اوچتو ګوره د مسجد د آداب او خیال زده کول خلق صحابه او نزده کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صائب ابن یزید فرمایي چې زه شا طرف نه په وړو تیګو باندې چاويشتم داسې په وړو تیګو باندې وچ ما شاته راوکاته سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه وچ ماته اشاره وکړه چې دل تراش صائب ابن یزید فرمای په مسجد نبوی شریف کې زه عمر فاروق لرالم رضی الله عنه او پټیټ आवाज باندې پسلو आवाज باندې ماته وی چې دا پوره دو صاحبان چې ناشتي او لګوندې په اوچت आवाज باندې خبرې کا دا دواړه مال راولا تو ورشه आवाज ورته وکړه صائب ابن یزید فرمای رضی الله عنه چې د عمر فاروق مبارک رضی الله عنه داغه په حکم باندې زلاړم او دغه دو صاحبان ما رؤ غوخته وی چې کله رااله عمر فاروق ورته فرمای راوی ته شکل دو قسمه الفاظ ویلی یا داسې ورته وی چې من اين انتما یا من انتما یا ورته داسې وی چې من انتما یعنی تاسو دواړه څوک یې یا من اين انتما داسې ورته وی تاسو دواړه د کوم ځای نه یې بوختنې ته روکړه دغه دو کسانو نه تاسو څوک یې او د کوم ځای یې صائب ابن یزید فرمایي وی چې دغه دو کسانو ورته وی چې من اهل الطائف مونږه طائف نه راغلی یو مطلب ملمانه یو بهر نه راغلی یو مسجد لا شکل دا خبر ورته وکړه عمر فاروق صورت فرمائی لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الفاظ د عمر فاروق دی امام بخاری مبارک روایت کړي صورت یې لو كنتما من اهل البلد کچرت تاسو دواړه د دغه وطن او د دغه کلی د مدینه منورې وای او ملمانه نه وای لا اوجعتكما ما به تاسو دواړو له سزا درکړې وای ورته فرمایي وجه ورته بیان کړه وجه ترفعان اصواتكما تاسو اوازونه اوچتوي تیز غړګي فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مسجد کې تاسو په اوچت आवाज باندې غړګي تیز غړګي تاسو له حیات شرم د الله او د غیر رسولنا صلی الله علیه وسلم نه نارزي چې په اوچت आवाज باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مسجد کې خبرې کړي صحابه کرامو مبارکانو با د الله پکور کې په اوچت باندې چې کومي بسمه خبرې وي هغه به هم ډېر په احتیاط سره کولې او عام خبره بیا په اوچت आवाज باندې نه کولا دا بیا بے ادبی بیا غړلا د مسجد او د مسجد نبوي شریف او بیا عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایلی دي کتا سو د طائف نه بهر ملمانه چرتا د مدینه منورې اوسیدون کی وای او دغه څه خبره ما تاسو په مسجد نبوي شریف کې اوریدلې وای لا اوجعتکما ما به تاسو لخوا ما سزا او جزا درکړي